لاره کې یو بوډای ناسته ده، بوډای ناسته ده او جاړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تاسو کو چې بوډای ولی جاړي؟ ورته صاحب د یو يهودي نوکر ایم سکار پسې را لېږلی ما لیټ شم شپه را باندې تېره شو، اوس یریږم دا سامان هم نشم وړی تبې نیولې او چې ورشم الټه به مې وهي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې بیبي خفه کېږه ما، راځه دا پنډوکی به م در سره زه یوسمه او ستا مالک ته به شپارسم وکم تا به وهیم نه. اوس بیګا آسمانونو کې الله عز اسمه سره راز و نیاز شوه او سحر له یو وینځ سره پنډوکی په سر دیو داغه مالک ته شپارس کولو ته روان دې ته سوچ وکړي. کور ته چې ورسېده دروازه وټکوله سړی راووت، الیک سلیک وشو، خیر شه صاحب، ورته دا ستا خادمه ده تبې نیولې ده، وخت هم ډېر تېر کو، دا پنډوکی راوړی هم نشو او زه شپارس هم کوم که دې له څه سزا ورکړه مال راکړه خو چې دې ته څه ونه وایي. یهودي فوراً د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپو کې پریوت او وی چې لا اله الا الله محمد رسول. حضور علیه السلام ورته فرمایل چې زه خو دې له نوم راغلی چې ته مسلمان شه، وجه څه ده؟ وی ما ته دا یقین راغی چې ته بیګا اسمانونو ته تللی او خدای سره دې ملاقات شوی. یهودي ورته هغه وی ته څه خبر شوی؟ وی د تورات یو مسله نن رښتیا شوه، ما په تورات کې لیدلی چې نبی آخر الزمان چې په کومه شپه خدای سره راز و نیاز وشي په هغه سحر به د یو وینځ شپارس کوي. نو سبا دی او د وینځ شپارس دی، ته مدعی د نبوت دی، دینه لوی دلیل ستا په معراج او پیغمبرۍ بل څه کېدی شي. عزیزانو پړومبی ورځ خو به یهودو ومنله چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای سره راز و نیاز شوی. تاسو وګورئ زمونږ وزیران وای په خړ سیلاب یوړی چرته قبر ګوري هله پلانې وزیر قبر له غسل ورکوي. هغه ورځ یو کوواټ ته تللی دی حاجي بازر صاحب یې لمبولی، یو وزیر تللی دی دا کوواټ حاجي بادر صاحب یې لمبولی. نو ما چې لمبولی دی بیا به مو جنازه هم کړی وی. نو زما عزیزانو 2 کروڑه بلاګانې ته سوړو نه راووتې، 2 کروڑه په هر رنګ کې په هر شکل کې. اوس خدای دې رحم کوي چې د دې ملک انجام بڅي، انجام دې آسان علاج چې لکه تاسو ټول پاکستان اسلام اسلام چغې وهئ او جی زئی نن نه د پاکستان قانون اسلام دی او ښځې دننه کورونو کې او د ملک فیصلې به په قرآن کېږي. ته وایه دې قوم سره بله کومه لار وه چې ته به یې پې وهلی و ورسره؟ مونږ سره خو اسلام ډال دی چې دا هم پې د ټیزرګي نه رانیولی دی که نه، خو اسلام یې رانه اوس ما به دا خوله د مرګ په ناره ټپوې که نه. تاسو به دې جومات کې ویلی چې خدای دې خوله ماته که خو چې کوم شی دې غوښتوا دی رایې وستو که نه. نو دا په غبرګړون شه په خپل خیر و شر نه پوهي. اوس به صاحبه غوبلې وي او غویمې وي او ها کو راوینیساو رامنډه کاو ونیساو جیل کې واچوه. دا د خدای قهر. اطمینان د قوم او د ملک د خدای په یاد کې، د خدای په قانون په عمل کولو کې. تاسو وګورئ د کومو خلقو ژوند چې د خدای یاد ته سپارلی شوی دی
دا غوی دا ژوند وګورئ څه خوندناک ژوند دی. ستا په دې ملک کې وګوره دا تبلیغي جماعت والا چې دي د دې شکلونه وګورئ. د یو مسلمان چې څنګه شکل کېدی شي هغسې شکل تاسو وګورئ کم کسان چې تبلیغ کې ګرځي د دوی شکلونه. بیا پرون یو ترکی راغلی و زمونږ دکان د ترکو ډېر ښایسته لوړ دنګ او ډېر ښایسته ځوان او شلېدلې جامې اغوستې. نو هغه له داسې لږه لږه عربي ورتله لږه لږه اردو ورتله. حیران شو چې د ده دې ځوانۍ ته وګوره د ده دې شان ته وګوره او د ترکو نه پېښور ته راغلی دی تبلیغي جومات کې وخت ورکړی. نو عزیزانو نورې ټولې چارې ګوره بس دي وخت در سره اوزګاري په خدای قسم چې دغه ډله کې اسې ناست یو سات که نه اسې ناست نو یک زمان ناصحبت با اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر است 100 سال طاعت بیریا. اگر مجلس کے چې چرته د الله او د رسول ذکر کیږي یو ګنټه کې ناستل د 100 کالو عبادت بیریا نه زیات ثواب. تاسو ګورئ دي جمعتونو الکان الکان ځوانان ځوانان راټول شي او خپلو کې یو بل ته حدیث بیان یو بل ته دین بیان یو بل سره جوړ کړي. نو الله دې مونږ ته توفیق راکړي وخت در سره اوزګاري دا نور ټولې چارې ګوره بس ټول دروغ دی او فراډ او دوکه ده. زم درته وایم چې دا دی ما سره شین توتي دی او شین باغ دی بلم دا دی شین توتي دی او شین باغ نه شین توتیان شته او نه شین باغونه شته. وخت راتلو سره به شنې توتی د دوی ښځې وي او شنه توتیان به دوی وي او باغ نه به ګیر چاپېر پیره ولاړئ والله که دې نږدې ورپرېږدي. خانان او نوابان خان بادران او جایگیرداران اغی نه به ته شین باغ ته دننه لاړ شي. هغه ورځ یو وزیر ته یو سړی ورغلی دی سپایي ورته وایي چې څه کوې کاکا وی دغه وزیر صاحب ته ورځم وی څه ورته وی وی ما والا ډېرې بنډې والې وې زما په دغه کامیاب شوی دی دغه زه ورځمه اوی دننه نشي تلی کاکا مونږ به تپوس ویل څنګه نشي تلی پې ورمنډه کړی چې ورمنډه کړی هغه چې په دې بټ والی دی داسې بوکې غورځولی دی بیا را پاسېدلی دی نو په یو منډه تې کور ته رسېدی. دا شنه توتیان او شنه باغونه خانان او جوابان او جایگیردار او خان بادران چې په دې ملک وي نشین باغ شته او نشین توتی شته او نشین چمن شته. تاسو هم دغه د منګکانو وروڼه یئ منګکه خاورې کنه او خاورې دې په دغه. نو عزیزانو عرض داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس راغی لار کې ابو جهل په مخه ورغی. حضور علیہ السلام ته وایي چې وایه که نه نن د اسمان څه نوی تازه خبر شته. هغه ورته لاو زه بېګا اسمانونو ته تلی وم او خدای سره معراج و نیاز شوی. ورته ته اسمان ته تلی ویلی او وی دا به د بل چا په مخ کې دا خبره وکړي ورته وی چې څوک دې خوښه وي د هغه په مخ کې به ابو جهل په منډه تلی ابو بکر صدیق ته وایي چې راشه که نن دې د یار خبرې واورېدې اریان بشه. وی ولې وی نور کله وی چې ماله د اسمان نه خبر راځي او نن وایي چې زه بېګا په خپل اسمان ته تلی. ابو بکر صدیق ورته وایي چې ابو جهله رښتیا وی زما یار ویلی دي داسې وی زما د پلات او منات قسمی چې ستا یار ویلی چې زه بېګا اسمان ته تلی. ابو بکر صدیق ورته وایي زما د خدای په ذات قسمی که زما یار ویلی چې بېګا اسمان ته تلی نو بلکل یې ټیک ویلی. ولې ما د خپل یار د دینم په لویو لویو معجزو باندې ایمان راوړی دی
چاله چې شپه ورځ د اسمان خبر راځي نو که بیګا په خپل اسمان ته لاړو دا څه د تعجب خبره. ایمان داسې پکاري. عزیزانو بیا ابو جال راغی او لاس کې سکاڼي نیولي. نو پیغمبر ته وایي چې څنګه اندر کفے بو جہل بود گفت اے احمد بگو تا چیست زود. وای کنه زما دی لاس کې سې چې ته پیغمبري گر رسولی چیست در مشتم نهان کہ خبرداری ز راز آسمان. ته چې د اسمانونو خبر پوهېږي دا لاس کې ووایه چې څه دي. پیغمبر وایي زه ووایم چې لاس کې څه دي که دا ستا لاس کې څه دي دا په خپله ووایي. وایي زما لاس کې چې څه دي په خپله نه شي ویلی ته ووایه. په یو ګوته پیغمبر د هغه د لاس ته اشاره وکړه. نو د ابوجهل د لاس د ننه نه آواز راغی لا الہ گفت الا اللہ گفت گوہر احمد رسول اللہ سفت. آکانو در ابو جال پلاس کے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مونږ د ابو جال پلاس کې کاڼي یو دومره یو. د دې داسې مثال دی لکه زمونږ په دې ملک کې د کافی زمانه نه قبر پرستی را روانه ده. د قبرونو پوجا پاٹ کول بیا په قبرونو باندې دا نامی خول چې دا دې د پاره ده دا دې د پاره ده دا دې د پاره ده. لکه نن یو سړی ټلیفون وکړو وی چا د فالج زیارت کم ځای کې ده. سړی چې فالج والی داغه زیارت کم ځای کې ده. نو ما وی چې ما ته خدا کا پته شته چې د فالج زیارت لا کم ځای کې ده. تاسو اندازه وکړئ. کدی یو سړی دا عقیده وي چې دا زیارت ته او په دې فالج لري کوي دې لري کوي دې نه زیات شرک بل نشته. کدی یو سړی دا عقیده وي چې زما د خپو کې باد دی او دا زیارت د آباد لري کوي دې نه لوی شرک بل نشته. عزیزانو قبر پرستی چې دا ډو په اسلام کې شته نه. لیکن ستامل کې وګوره قبرونو نسال جوړ دي. کنوریس نه دا غونډګان را ټول شي او ډولکی والا ځان سره کی او مخکې ډولکی غږیږي او رستو ور پسې دغه شکور نیولې واچوي د بابا کسو اړې نمی د یری ورکی زکه چلته ور سره ډنډه مار روان. نو زما عزیزانو اوس دا قبر پرستی چې مونږ کې کومه ده دا د دوی نو وستل کارې دارت او بیا ور سره چې لوی خبره دامي چې د مولا نومم پزانی خي او هغه مولا هم ځان توای آی مرګره می شیخان مرګری وی لوی لوی سنه او لوی لوی ګیرو والا دای مرګری وی. اوس دا اعتقاد د خلقو نو وستل دا د چاپلار نشي. دا اعتقاد تی وستل او بیا په دې خلقو دا منل چې ګوره موثر حقيقي په دې کائنات کې صرف د خدای ذات ته بنده نه دی. دا په منل دا ډېر ګران کار. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې ټولو مشکلاتو سامنا وا. د یو سړی بش پېته خدایان د نن 50 کال مخکې د هندوستان اندوانو 33 کروڑ خدایانو 33 کروڑ خدایانو نن 50 کال مخکې چوس بلا نور څومره زیات شي. د هندوستان
خلقو 33 کروڑ خدایان منل ځکه چې هر یو بت به د یو مرض دارو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی وایي چې زه مسلمانېږم. وی چې ولې؟ وی زما یو خدای و هغه خیرن شوی و، نو مې علم بولو نور ته مې کېښو چې وچ شي. وی یو ګیدړ راغی او خپه یې اوچته کړه پې متیاز یې وکړي. وی زما د خدای ورته کته و غږ یې ونه کړو. نو وی ما هلته دا ووی چې رب یبول الثعلبان برأسی، آیا داسې شم خدای کېدی شي چې ګیدړانې په سر متیازي کړي؟ نو زما عزیزانو عرض داو چې دا عقیده د خلقو دړه ویستل چې دي دا ډېر ګران کا. واحد ذات اقدس د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې شروع وکړه، معجزات دي، کردار ده، کریکٹر ده، اخلاق دي. تاسو وګورئ نن د دنیا ګوټ داسې نشته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم منلو والا پکې نشته. دا دغه لوی کردار وجه وه او د لوی شان وجه. عزیزانو په دغه ورځو کې لوی مشکلات داو چې په دې خلقو دا منل چې زه پیغمبر یم، بیا دا په منل چې زه اسمان ته تلم او خدای سره میراث و نیاز شوی دی، دا ډېر ګران کار. پیدا کړه خلق. ابو جهل ویل ته پیغمبر یې خدای ته اسمانونو ته تلې؟ ویل آو. وی که ته اسمانونو ته تلې نو دا سپوږمۍ د مخامخ وګوره، دا په دې اسمان کې 2 ټوکړې کا نو بیا به زه ستا پیغمبر یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل دا خو آسان کار دی. په ګوته داسې اشاره وکړه، اسمان کې سپوږمۍ 2 ټوکړې شو. بعض علماو لیکلي دي چې یوازې 2 ټوکړې نه شوه بلکې دواړه ټوکړې راالې، نیمه په یو لستوڼي کې ننوته او نیمه په بل کې، او په دې ګریوان کې بیا یو ځای شو او بار وته او بیا لاړه پاس. عرض داو چې ابو جهل السوي، ابو جهل اوفوي جادوګری خو ډېر لوی جادوګری چې اسمانه پورې دیم جادو رسی. بیا بار لاړ او راغو لاس کې کانی نیولی. حضور علیہ السلام ته وایي چې گر رسول چیست در مشتم نهان، کته رسولی نو وای زما د لاس کې سدي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي څه وای؟ ورته وایي گر رسول چیست در مشتم نهان، کہ خبرداری ز راز آسمان. کته رسولی نو زما د لاس کې وای څه دي؟ چا چې د اسمان نه خبرونه راځي نو دا دومره لنډ شیخ به خدای شي چې زما د لاس کې. حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې زه وایم چې ستا لاس کې څه دي او کدا ستا لاس کې څه دي دا په خپله ووایي. وینا زما لاس کې چې څه دي هغه نشي ویلی، تی ووایه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو ګوته لاس ته اشاره وکړه، داسې سره د ابو جهل لاس کې کاڼو وویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله. مونږ کاڼي یو دومره یو. هغه کاڼي ابو جهل لعین په دې ځمکه راوویشته، وی په دیم جادو. تاسو خیال راغی دا هغه مشکلاتو چې د پیغمبر ورسره مخ. ابو بکر صدیق چونکه په ابتدا کې مسلمان شوی و، هغه بیا د مونځ کولو د پاره چې کوم مشکلات عقل بم حیران شي. چا مونځ به هغه کولو د خلقو به ورته رنگ رنگ تکلیفات رسول. عزیزانو
رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزات د حد زیات حد. اوس یو ټکی یاد کړئ چې یو معجزه ده او یو کرامت ده. معجزه چې ده هغه هم د پیغمبر په اختیار کې نه، او کرامت چې ده هغه هم د ولی په اختیار کې نه. کرامت وای خرق العادت تا، خلاف عادت د ولی نه یو کار صادرېدل دیتا کرامت. معجزه وای دیتا چې مقابله کې بل سره عاجز شي او داغه جواب نشي کوي، دیتا معجزه وای. مقابله کې یو سره عاجز شي او داغه جواب نشي. دا معجزات چې دي بیا الله پاک ټول پیغمبرانو ته ورکړي. لکه موسی علیہ السلام ته دا معجزه ورکړي و چې دا امسا ده، او چې امسا به وغورځول دا سي هغه نه به یو لوی اجدها جوړه شو. لاس ته د ترخ کې به لاس داسې کو او چې واپس په رويستو اب پړقېدو د سپوږمۍ پښه. عیسی علیہ السلام ته دا معجزه و چې قدرتی روند به یو سړی پیدا و د په لاس راخ کې به بیناش. ابرس مرض به چې پچاو دا برګ لاس به چې پراخ کو ا مرض به تلاړ. دا معجزات د هر یو پیغمبر د خپل خپل شان مناسب، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزات چیو بیا پټولو چې د دغوند معجزات بیا د چانو، ځکه چې دا سنادید د قریشو دا باجس او جواب به نشو کوله، چې بل جواب به نه ورتلو ول به دا جادوګر دی. پراپګاندا خو به کړی یو سړی دی دمګر دی دمونه اچي هغه بل ما سره د لیوانیانو اجازه ده یاره کدا محمد عربي په ما خدای را پیښ ک نو ما سره د لیوانیانو اجازه ده چې دمه کې موجود شي. قدرتی اورز په لار کې رسول الله صم ور سره مخ شو چې مخ شو ورته وی زلمیه خبره وره ما اوریدلی چې ته لیوانه او ما سره د لیوانیانو اجازه ده. اوس پیغمبر ورته څوي ورته وی نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. آدمګره ورته وی ها ته بیا وای پیغمبر ورته دا کلمات بیا وای چې بیا وای الله سي ولا ورک او وی لا اله الا الله محمد رسول. ما د دنیا کلامونه اوریدلی دي، خدا ستاغوند کلام یاد خدای کې دی شي او یاد پیغمبر کې دی شي. ته لیونه چرته ما خلق ما ته ویل چې دا لیونه دی. نو عرض دا وزیدانو که تاسو خیالو کې دی خپل زما یاره تاسو وای چې دا دومره لوی کافر چې وګوره پیغمبر ته به لیونه ستاسو زمانہ کې درته کم خلق چې د دین کار کوي دا قوم ورته لیونه وای کنه وای ها ولن دا تبلیغیان والا چانه روټه غواړي او بچانه غواړي بستر چانه غواړي کټ پوزه چانه غواړي نه پیسې خپلې جامې خپلې وینځي کټوای خپل پخې روټه خپل خوري ستا جمعه تراشي دا وې سه روزه دا او دا یک روزه دا چله دا دلته به پراتی او تا ته به خدای د دین دعوت درک. حالانکه په خپل ځای دا ټول مزدور کار دي، مزدورایم کوي
کارونه هم کوي او د خدای په لار کې دا وختونه هم لګي. دا قوم ورته څه وایي؟ لیونی ورته وایي که نه ورته؟ بلکې لیونی لا څه کوي، دا قوم ورته وایي چې دا د امریکې تنخواه اخلي. دا قوم ورته او د امریکا که دومره خشي چې ماله تنخواه را کوي چې ته د خدای دین خلقو ته بیانوه، نو بیا د امریکې نه ښه ملک چرته شته؟ دې ذلیل قوم ته تاسو وګورئ، په مخ د ځمکه د امریکې نه لوی رذیل ملک به بل نه وي، په مخ د ځمکه. تاسو وګورئ په لیبیا کې امریکې څه وکړه، تر ننه پورې څه کوي لګیا دی، بیګای بیا په بمباري کړې ده تر ننه پورې. وجه څه ده؟ دا خدای دی چې پاکستان یې په سترګو ړوند کړی دی او د امریکې نه سوا کلمه نه وایي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې لیبیا د اسرائیلو خلاف او امریکای حکومت چې ده دا د یهودو ده او د اسرائیلو. تمام کلیدی محکمو باندې په امریکا کې یهود دي، نو امریکا د یهودو حکومت ده او اسرائیل یهود دي. لیبیا د یهودو خلاف او د فلسطینیانو او د شام د خلقو مرګره. الزام په دا لګولې چې دا دهشتګرد دی، سال جوړ کړي. امریکا دومره زمونږ دوست ملک شو چې مونږ له پیسې راکړي چې تاسو والی کلی په کلی ګرځي او تبلیغ کوي. اوس دا خبرې چې څوک کوي دا غي قماش وګوري. دا خبرې درې قسمه خلک کوي، درې قسم. یو هغه خلک کوي چې یقیني د امریکې تنخواه خواره دي، یقیني. یو هغه خلک کوي چې کم د قبرونو حاصلات خوري، قبرونو نه د پلار او د نیکه جایگیر جوړ کړي. یو هغه خلک تاسو ورشي کاکا صاحب زیارت وګورئ، یوې میاشت له په 1.5 لک روپۍ ټیکه کیږي، یوې میاشت ټیکاداري والی په 1.5 لک روپۍ. اوس چې ټیکاداري په 1.5 لک په ټیکالي نو خود 2 لک به پیغه غټي کړه، نو اله په 1.5 لک دا 2 لک روپۍ د کاکا سے په زیارت باندې څوک اچي په خبر ګوړاند شي. نو د کاکا صاحب د پیسو ته حاجت څه ده؟ اولادای وګورئ ټول کروڑپتیان او اربپتیان دي. کاکا خیل میاګان وګورئ ټول کروڑپتیان لکپتیان د دنیا دومره مالداري څوک نشته لکه دا خلک. الته د خزو آل وګورئ او د سړو دا مالګې په دغه ځای خول مالګه سټل او شکرانه چول دومره خو خیر سرونه دي در پورې پس پیګمو روټای نه منډي خپل غل روړای چوکي یا په خله نه منډي ساقل خو کوي خدای بندگان څه سوچ خو چې اخر د دې پیسو د زیارت تاجت څه دی؟ زیارت په پیسو څه کوي؟ دا زمون خزي او زمون سړی دا حال دوی جوړ کړي. پبو تلار شه چې د مین روډ نه د پبو میا صاحب زیارت ته پورېزي په دې لارا بازار جوړ چې بازار جوړ دے پروسه کال ز ورننه و نو ټول زلمی الکان په دې بازار کې په دې دکانونو ناست نو دیدن مستا بانے میں نورے دیدن مستا بانے میں نورے وای پنی ملار کې سبانه کم درېګم داسې داسې کټي په دکان نس واخلا خوري واخلا ساخله واخلا
مړی راشه دا ورته نه ځواني کوټې شي نه اخله یو دکاندار ورپسې یو چن چغې وي بل ورپسې بل کینی تجربه وکړي نر سړي له بورکا ور په سر کوي او ته مخکې شو بورکې والا ځان پسې بیا تماشا وکړي چې د دکانداران ورپسې څه خیر دا ملک دی یا دا قوم دا بنی آدم دی په مخ د ځمکې هغه شرکیات او بت پرستی چا په خوب کې نه لیدلې چې کوم ستا په ملک کې منټ پس کی از رحمان بابا خبره ده وي پټولو مربهي چا لیدلې نوي پټولو مربهي چا لیدلې نوي هغه چاري چې ته هر ساعت په ما کړې خوب کې بچانی لیدلې چې کوم ستا په ملک کې بیا ستا په ملک د جمعې د شپې تماشا وکا د جمعې د شپې الله دې داسې شرمېدلې شپه چاته ونه ښیي لکه په پاکستان کې چې د جمعې شپه کل هم دم توبونه او کنجر توبونه دا د جمعې په شپه بیا دا رزلاو خبیثان د زمانه وګوري دا ډزې دا سه ډزې چې د غوګونو پردې بدرته وشله کلاشنکوپ ته دلته ایمان تکړه دی چې کلاشنکوپ پولیس یونیسیال ته پرچا ورکي ورشي په اسلام خټک پرچا ورکي چې د ملک وزیر داخله دی پاغه پرچا ورکي چې تا لایسنس ولې د کلاشنکوپ ورکړي الته د نکناسته لیسن ورکه او دل تراغه تی لیکه او پرچا په ورکه استعمال کې د مرکزی حکومت نه د لیسنس جاری کی ستاده قبایلو پولیټیکلانه پرمټي ورکه نو خلک به پیډا زې نه کوي دځې بنه اب یله خبره ده چې دا د اوس قوم د ظلم کور کې تکړی دا ګیدړ قوم ده چې دوی هم دلته پردي وادل لړ شو او کدلګ دې غوګونو نهونی و د کابل دی غرونو ته کته د تیزونه بیا وګوره او د دستونه وګوره چې په لنګو به روان یو طرف ته دا کیږي بل طرف ته دا کیږي دومره وسله لکه په پاکستان کې ده په دنیا کې زه وګرځیدم ما یو ملک کې وسله ونه لیده پولیس سره وسله نشته فوج په سرکو ګرځي وسله نشته ور سره تش ګرځي تش پای بای نه ټوپک نه تماچا ور سره خو چې دا سي درته وګوري پرتوک کې به متیازي وکي دلته ور سره کلاشن کوپی چې ته ورته وګوره جنډا بازار اجړه بدریات شي تاسو خیال راغی تاسو تور څه وکړه او پاکستان خو هغه ملک دی هغه ملک د سن 47 نواله ترننه پورې ما د دوی توره نه کړ توره نه ده دا کړي چې کشمیر لا غزاله تلیو نو اندونه پوزې پرې کړي په نتکای پورې او کارتوسونه به راوړل ته چې سخانه کې به په فوټ پاتونو باندې خرڅول بیا دا کړي اوسم دا بازي بوډاګان شته چې کشمیر غزا مې کړی دا نه لا غزا ده نه د پوزو غزا ده کړی انده پوز نه بچندت کینه وطن تابته پوزا وسه کارتوسو غزا ده کړی سخانه کې مالی دلی چې خرڅول خبره دادا چې د دې ټولو سيزونو علاج صرف او صرف په آسماني قانون کې دی چې سو پورې د دې ملک قانون آسماني قانون شوی نه زما دې په خدای قسمی چې خورز نه ګوري خورز به نه ګوري سیاسي خلقنم خدایان جوړ کړی دا خیال دی د بجلیګر مولا سره مرګرم ګوره که چرته وزیر شو سه راکړ دا خیال پوښ ګوره که چرته وزیر شو سه راک اوس یو بل را په مخه کړی دا
ها کو څه چل ګوره کدی څه جوړ ک جوړېدل چې خدای نه کړی د دې پلارم ویلیو چې روټي کپڑا مکان بدر کوم ویلیو کني ویل چې د خدای اسرم نه و د بندا اسرم و نتیجه څه شو اے بدبخت قومه د بندا اسری پریګ دی د خدای اسرونی دا غزات اسرونی چې د مور د خېټې نواله تر قبر پورې استاد خلی ته روټي او رزق څوک در رسي نو دې قوم خدای پریخه چې خدای پریخو نو تاسو خدای پریخي نو هغه شرمونه در نه جوړ کړ هغه شرمونه چې الله دې داسې څوک نه شرمای لکه نن چې پاکستان شرمېدلې خبره د وسلو نه ده خبره د ایمان ده او خبره د غیرت ده وسلی دي چې صاحب ټوپکی دي چې تماچی چې شلډزي دي او جرمنای ده او فرانسې ده زما وس ورسی او ما نه چا چاکو ګرځولو نو زبد سړی بچی نه چاکو ستاسو کار دی وسلې ګرځول دشمندار ما چې دشمندار زبستا د دشمنه علاج وکم یا به جوړاو کوم او چې جوړه نه پړه ور به معلوم کوم یو بدر کې ټاټای کوم چې د نوغه در توبه سم بیا به ټوپک چا پسې ګرځي دا د خدای په قهر اخته قوم خپلو کې یو بل لپړانګان دي بار د توري نه دي کیږي بچا زمون په سر خو عظیم اور ولاړ دی د روس اور وګورئ د هندو اور وګورئ د امریکای اور وګورئ اورم په سر ولاړ دی او بدبختو سوچ کوي والله چې د شپې څملای او سار را پاسې د روس ټینکونه بدرته په کوسو کې ګرځي دا به زه تاسو وایم چې راشه اوس دغه وزیران درا والا دا خېټه چې د ګډانو قبرستان دی دغه اسرا والا چې اوسې پرتګو کوي که کابل کې ګرځې دی شي نو پاکستان کې هم ګرځې دی شي دې خوشفهمۍ کې مبتلا نشي چې مونږ سره یو دوا کړکړی جازونه دي کړکړی بده ولاړی او را بشي اور بدر باندې بلکی یو وخت کې به بچي چې ملک د ملک متفقی او ډټیاوي د دشمن مقابله د پاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مشکلات هغه دا چې یو سونو کالو عقیده د چا د خیال نه وست بل مشکل ورته داو چې عیسی علیہ السلام ته عیسایانو د خدای زوی وي او دا د عیسایانو نږدې زمانہ وا یهودو عزیر علیہ السلام ته د خدای زوی وي دا عظیم طاقتونه پیغمبر ته د دیم لویا سانحه واچي دا به د دې دماغ نه څنګه وباسي چې عیسی علیہ السلام د خدای زوی نه دی یا عزیر علیہ السلام د خدای زوی نه دی دا ټول مشکلات لیکن چې عزم مضبوطو اراده مضبوطه وا او د خدای نه امداد غوښتلو هر وخت کې د هغه پیغمبر مشن او شان مو ګورا چې نن د دنیا ګډ ګډ تور رسیدو او هغه خلق مو ګورا چې چا د پیغمبر د شان خلاف کو نو عزیزانو عرض داو چې اصل اسلام یو آسان مذهب دی یو سهل مذهب دی مشکلات دین ارستو بزبیا تاسو تخیم چې هغه آسان او سهل مذهب کې مونږ خلقو کم مشکلات چې تاسو خود کا په قران کریم کې غور وکړئ نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم جسمانی معراج چې دی هغه د قران نه ثابت قران کې وګورئ سبحان الذي اسرا بعبده اول خو لفظ سبحانه کې وګورئ
دویم بیا اسرا بعبده اللہ فرمائی چې اسرا اصل کې د شپې بوتلو توای او بیا ور سره قید د عبده لګئی. عبد په عربي ژبه کې روح او جسم دواړو توای. یوازې روح ته یا یوازې جسم ته عبد نه وای. د دې داسې مثال دی لکه پښتو کې وای سړی، نو سړی ورته اله وای چې هغه بدن او روح دواړه یو ژوندی نو ورته سړی وای. او همدغه سړی دی چې څه وخت کې روح تی وځي نو بیا مړی ته هیڅوک هم سړی نه وای، بیا ورته مړی وای. تاسو خیال راغی مړی ته څوک سړی نه وای بلکې هغې ته مړی وای. نو عبد روح او جسم دواړو ته وای. که د رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج یوازې په روح شوی وی نو بیا خدای دروغ نه وایي، بعبده به نه ویلی. یا یوازې په جسم شوی وی نو یوازې روح نه بغیر جسم تم عبد نه وایي. نو بعبده قید لګولو سره ازاله د دې وهم وشوه چې معراج په دغه بدن سره د روح شوی. بیا سبحان الذي دا د تعجب په وخت کې ویل شي، کینی دغه ځای کې د سبحان الله ضرورت هم نو. سبحان الذي او دا معراج نه خدا خلق انکار کوي نه مني، نو الله فرمایل سبحان الذي اسرا بعبده. تاسو خیال راغی؟ نو عزیزانو معراج د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د خود قرآن نه ثابت. اوس بیا خبره ده چې څوک په حقایقو د قرآن نه پوهیږي یا په باریکاتو د قرآن نه پوهیږي، آ جدا شی. لیکن قرآن کریم نصن په دې گواه ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج هغه روح او بدن دواړو سره شوی. عزیزانو چې واپس راغې هغه یو باس ته اوس اشاره ده چې 1,40,000 پیغمبران دا چې د دې مخې معراج تتلو نو په بیت المقدس کې ورته جمع شوي وو او کنه واپس چې راتلو ور سره راغلي. روایات دواړو طرف ته وو. حافظ ابن کثیر روایت دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې معراج تتلو پس بیت المقدس کې پیغمبران د دې مخې چې تلو ورته نو راغلي، واپس چې راتلو نو 1,40,000 پیغمبران ور سره راغله. او دا لوی اعزاز د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. او سوال په دې مقام کې دا دی کتا استیادی ابتدا نه دا باسو د روح او د جسم سکافی مودا وړاندې اوس دغه انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام چې بیت المقدس تا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره رااله نو دا وخت
د سبا وختو د مانځه ټیمو په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سحر منځ مخکې وکړه او دا 1,40,000 پیغمبران ټول ورپسې ولاړ او دې مقام کې سردار کونین صلی الله علیه وسلم چې سلام وګرځولو دعا یې کوله نو دا تمنا یې وکړه چې یا الله دا دومره عظیمه جمع د 1,40,000 پیغمبرانو کاش چې دا ثواب خو زما د امت وی الله ورته فرمایل چې حبیبا خپکه گما ستا امتیان چې د جمعې 2 رکعاته فرض په امام پسې وکي نو دومره ثواب به ورکوم لکه د 1,40,000 پیغمبرانو په صف کې مونږ کړي عزیزانو دې مقام کې اوس بل باس چې دا انبیاء د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عزت کې د اسمانونو نه لاندې رااله نو دا په کوم شکل کې عزیزانو دې ته صورت مثالی وایي په عالم مثال کې زمونږ دا ډانچې او دا روح او صورت داسې موجود دی لکه زه اوس ته چې یو بل ته ګورو داسې نو انبیاء علیهم الصلاة والسلام چې دي بالکل په هغه هیئت او په هغه صورت کې رسول الله سره راغلیو چې کم هیئت او کم صورت په دنیا کې وو عزیزانو دغه وجه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله حرم على الارض اجساد الانبیاء الله حرام کړی دی په ځمکه باندې جسم د پیغمبرانو د پیغمبر جسم ته ځمکه تعرض نشي کوله د پیغمبر جسم چې کومه ورځ نه کېږي تر قیامت پورې به محفوظ پروت که تاسو خیال کړئ یو مشهوره واقعه ده د ایوب علیه السلام دا د پښتو قصو مسو کتابونو کې لیکلي چې د ایوب علیه السلام بدن کې چینجی شوي او دا شو دا 14 درو خبره پیغمبر الله په هغه بیماری نه بیماری چې د خلقو ته نفرت پیدا شي 18 کاله بیمار ضرورو لیکن بدن کی چینجی دا سبب د نفرت ګرځي او پیغمبر چې د الله په هغه مرض نه بیماری چې د خلقو ته نفرت پیدا شي دا سه دا د قصو مسو کتابونو والاو جوړ کړي نو عرض داو چې بیا 18 کاله بیمار والیو دام امتحان الله دنیا ته خود چې وګورئ 18 کاله میں په کټ کې سملولې دی او په 18 کاله کې 18 منټ هم ظاهر کړي نه آخر کې دعا وکړه خدای ته چې یا الله بدن سره می چې ارڅ کې خو خدای جبه ته می سموایا چې تا په یادو دا امتحان او دا ابتلا بیا ولا زامن ته د کوټې لاندې کړ شیطان راغی زامن دې کوټې لاندې شو الحمدلله د خخېدو د غم نه خلاص بل سړی راغی ګډي او چیلې دې ټوله وبو یوړې خړ په راغی و الحمدلله د خدای مال او خدای واغستو زما ور سره څه کار دی زما د خدای د منځ کې حائل مواقع کې دا امتحان مونږ دې نه رحمان بابا وی چې د یو وخت د ځان د پاسه کوک شي چې د یو وخت د ځان د پاسه کوک شي ځان هغه ساعت له خدای مرور کې یو وخت دی چې کوک شي او تکلیف درته ورسی نو خدای نه ځان مرور کې
په کلونو خوشاله او په عیش او عشرت کې مبتلا ہے، خو چې یو منټ در باندې خفګان راشي نو خدای نه شکایت شروع کې چې یا الله زه دې لیدلی ما، خدایم زما زوی دې لیدلی او زما ښځه دې لیدلی وه، دا دې مړه کړه. دا تاسو خیال راغی؟ وایه د دغه خلقو نه چې 18 کاله بیا به ښځه مزدوري ته تله، ماښام به چې مزدوري راوړه، څه به یې ده ته پریزانه جوړه کړه او څه به یې د خدای په نامه ورکړه. دا یې ښځه وه. پس خبره ورته دی غصه شو او د قسم وخوړو چې ښځې والله چې زه جوړ شم چې تا به 100 دورې وهم. چې دی څه وخت کې جوړ شو، یا الله ما خو د دې ښځې نه قسم خوړلی، خدای ورته وی ایوبه داسې ښځه به پیدا کې دا دې چې تا سره څه وکړه داسې به پیدا کې. وی قسم سره به څه کوم؟ الله ورته چل ښیي چې د 100 ډکو یو ګېډۍ غوندې جوړه کا د 100 ډکو، او په هغه 100 ډکو یو گزار دیل ورکا، قسم نه بم خلاص شي او دا به په دروم نشي. اسی یو مزیدار خبره تاسو ته کوم. هغه ورځ رانه چاته پوښتنه کو چې مونږ هجې ډېر ګناهونه دي کیږي به څه؟ ما وی خبره واوره، که معامله په قیامت کې د عدل او د انصاف شروع شوه نو د ځمکې په سر چې څومره دنیا د ټوله به دوزخ ته لاړه شي. ځکه چې عدل او انصاف خو دې ته وایي چې تا څه مزدوري کړې وي نو مانه بدل واله کړه، چې تا څه کړي نه دي نو مانه بدل د څه حالي تا څه کړي. قیامت کې به معامله د رحم او د کرم شروع شي. د رحم او د کرم معامله به داسي جی منځونه 15 دي، الله به وایي چې په 200 مجره کوي. روپۍ جی یوه ورکړې د خدای په نامه، الله به وایي په 1,00,000 مجره کوي. که نه جی؟ چې دا راټول شي بیا به هم د جنت قیمت نه برابرېږي. نو الله به وایي چې اوس یې ګناهونه ولټوئ او ګناهونه هم راوړئ او په نیکۍ ورته بدل کوي. معامله په قیامت کې داسې کېږي نو الله ستا او زما به هم څه درک ولګي. او که معامله د عدل او د انصاف شروع شوه، پناه په خدای ده عدل او انصاف تقاضا دا ده چې مونږ کړي څه دي چې مونږ ته به څه ملوي. نو ځکه سلطان باہو رحمت اللہ علیہ وہی چې عدل کرے تو ڈبوے سان، عدل کرے تو ڈبوے سان، فضل کرے تو تروے سان. اے اللہ که په قیامت کې د عدل او انصاف وکړو ډوب شما، او که فضل دی وکړو بیړه به مې پار شي. نو الله دې د فضل معامله مونږ سره وکړي. که عدل او انصاف شروع شو خو مونږ ټول غرق. نو عرض دا و عزیزانو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعا په ټیم کې تقاضا کوي چې یا الله دا دومره عظیم اجر زما د امت پکار. نو الله وستا امتیان چې 2 رکعاته فرض په امام پسې وکي دومره اجر به ورکوم لکه چې د 1,40,000 پیغمبرانو سره. په دغه مقام کې زینه ټکی چې ما تاسو ته کړی، زینه آسماني لفټ ته وایي. په دغه لفټ 1,40,000 پیغمبران ور سره راغلي. حضور علیہ السلام بیا دغه ځای نه په براق سور شه او انبیاء یې رخصت کړه واپس او دی بیا مکې ته راغی.
چې مکې ته راغی د سبا ټیم دی لا کور ته تلی نه دی جبریل او براق دغه ځای نه رخصت شو